بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ وایم ایس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس स्टूडेंटانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक د اول کلاس स्टूडेंटانو اردو بک کې تقریبا موږ 16 سبقونه ویلو. نن به راځو 17 نمبر سبق به شروع کوو. تاسو ته به نن 19 نمبر سبق درکو، پیج نمبر 26 او سبق نمبر 17. راځو ګوره سوی یا ی بطور حرف صحیح الفاظ جمله بدی سبق کې یا ی دا استعمال شوی دي او بطور حرف صحیح دا پکې راغلي دي، الفاظ جملې پکې هم راغلي دي. ٹھیک ده، لومبه تاسو دا پیژنئ چې حرف صحیح څه ته وایي. ګوره دا د کوم ڈیفینیشن دی موږ دلته لیکلی دی. حرف صحیح وہ الفاظ جو پیپلوں سے بغیر رگڑ نکلتی ہے حرف صحیح کہلاتا ہے. هغه الفاظ چې هغه د پیپلو سره بغیر لکه سره رګړ ونه کی او راوزی هغه الفاظ ته بسوي حرف صحیح. لکه داسې الفاظ دي چې کله موږ دا ټکی ادا کوو لکه دا موږ د زړه نه هغه پیپلو نه لکه موږ وایو کنه دا ټکی د زړه نه راووتو، د زړه د بیخ نه راووتو. نو دې د وجې بعضې الفاظ داسې دي چې هغه د بغیر د رګړ نه موږ روباسو، بغیر د رګړ نه هغه وایو، هغه ته بسوي حرف صحیح. بیا دوه قسمه دي ګوره، یو مصوته راځي یو مصمته راځي. مصوته کې کم کم راځي، الف راځي، ی راځي، واو راځي. دي الفاظ ته مصوته وایي، صحیح ده. او دویم مصمته دی. مصمته کې کم کم راځي، ژ شو، شین شو، میم، چی. لکه ګوره لکه ژ، شین، میم، چی. ګوره د الفاظ دسي بیخي د دننه نه روباسو، دي ته مصمته وایي. او کم مصوته چې دی الف ی واو. ٹھیک ده، راځو دلته ګورئ. ګوره ی دا الف دی، یا کاف، نو یاک یاک تی جوړ شو. دې ته څه وایي؟ یاک. دا جنګلي کم بیل چې وي دا زناور دې ته څه وایي؟ یاک. بیا یې لاندې لیکلي هی او بصري لفظ. وایي دا هی چې دی دا سری دا بصري لفظ دی. بصري لفظ خو ما تاسو ته ویلی دی چې هغه الفاظ دي په اردو کې کم نارمل چې کم زمونږه ډېر زیات استعمالو په دې اردو لینګویج کې، اردو زبان کې، نو هغې ته بصري لفظ وایي. په دې کې دا هی هم شامل ده، صحیح ده. نو دا بصري لفظ دی. بیا لاندې وګورئ ی دا او واو دی، بیا ی دا واو دی. نو یو یو دې سیس ته څه وایي؟ دا لوبې چې پکې کوي ماشومان، صحیح ده که نه، دې ته یو یو وایي. لاندې راځي ګوره تیری، تی ی ری او یی. نو تیری کله منځ کې ګوره دا بیا داسې راورکړی دی، دا جدا جدا تیری داسې راځي، ری یې راغلی د اخر کې، صحیح ده. نو بیا چې کله جدا جدا ورډز حروف ګوره تی یې ری یې، نو تیری. نو جمله کې څنګه بیا استعمال شوی دی ګوره تیری یاد آئی، ستا یاد رالی ماله، ستا یاد راځي، صحیح ده. نو دا په جمله کې استعمال شوی دی. بیا لاندې لیکلی میری، میم یې ری یې، میری، صحیح ده. دا شان بیا دلته هم استعمال کړی دی. نو بیا چې جدا جدا میم یې ری یې، میری. بیا چې کله په حروف کې لیکي ګوره میم یې ری یې، میری. په جمله کې بیا څنګه استعمالیږي؟ میری یاد آئی، صحیح ده شو. نو داسې په جمله کې استعمالیږي. لاندې بیا سره کړی دی ګوره و یې یو یو ہے، یې یو یو ہے. دا یې چې دی او ہے چې دی دا څه دي؟ دا بصري لفظ دی، ټیک ده که نه. نو ځکه یې داسې کلر موله بدل ورکړی دی. وایي دا چې دی دا یو یو دی، و ګوره دا یې به دلته استعمالیږي، دې ته اشاره کوي، صحیح ده که نه. او یو دی سنګل دی. او بیا دلته لیکلي و یو یو ہے. وایي هغه چې دی هغه یو یو دی، لکه هغه ګوره لرې دی، دې ته اشاره کوي. او ډیر دی نو و به ورته استعمالیږي، لکه دلته یې استعمال شوی، یو دی سنګل دی، دې ته اشاره ده، دلته به دې ته اشاره وي، ډیر دی ځکه و یو یو ہے وایي هغه یو یو دی، نو دې ته څه وایي؟ یو یو. لاندې بیا سره کړي یې یاک ہے، وایي دا څه دي؟ دا یاک دی، یو دانه ده. او و یاک ہے ډیر دی، ګوره یو دوه درې دي، نو و یاک ہے دا چې دی دا یاک دی، دا هغه انیملز دی، صحیح ده که نه. هغې ته څه وایي؟ یاک. لاندې بیا سره کړي ګوره 1 نمبر ی واو یو ی الف یو یا، لکه دا یو شو دا یا شو. میم یې می او تی یې تی، نو می تی. دویم بیا ګوره وایي لاندې دې سره خپل حروف ولیکئ. یا خالي ځای ورسره ورکړی دی، نو دې سره به تاسو څه ولیکئ؟ یا. لکه دې سره تاسو بل څه لیکلی شئ؟ یاک. کاپ هم ورسره لیکلی شئ، یاک تاسو ویلو که نه. یو نو دې سره یو هم لیکلی شئ، یو یو، دغې ته یو یو وایي. میم یې
ری ډیش نو مې ری مې ریم راتلی شي نو مې ری دلته وګورئ میم یې ری یې نو مې ری ری یې به واچوئ مې ری صحیح ده نو دې سره دا حروف دي ښه جدا جدا ګوره خالي ځای راکړي دا به دې یو خپل حروف لیکو تی یې ته او ری یې نو تیری صحیح ده دې سره به دا واچوئ لاندې دریم نمبر راځي ګوره تیرا تیرا ستایا دی لکه تیرا بیا خالي ځای دی صحیح ده مطلب دا چې کله بیا جدا شي داسې راځي ګوره تی یې منځ کې دا خالي ځای دی دا جدا شو ری الف تیرا بیا دې حروفو کې لیکلی دی ګوره تی یې او بیا ری الف نو تیرا بیا بیخي ساده ساده حروف ګوره تی یې ری الف څلور ټکي دي صحیح ده که نه نو تیرا دا د دې نه جوړ دی جوړ او توړ هغه شان دا د دې نه جوړیږي لکه اوس دلته وګورئ میرا یې ورکړی دی نو میرا به موږ څنګه لیکو ګوره مې او دا موږ داسې ولیکو منځ کې وله خالي ځای پرېږدو او الف پرې الف ری الف صحیح ده نو میرا شو بیا چې موږ داسې لیکو نو ګوره میم یې مې شو او منځ کې دا شو او ری الف نو میرا ٹھیک ده دې نه بیا څه جوړ شو ګوره بیا به اوس جدا جدا ولیکو میم یې ری الف نو میرا دې نه میرا جوړ شو صحیح ده پنځم نمبر دی ګوره یو یو مطلب یې داسې استعمالېدی شي داسې لکه چې کله یوازې وي داسې راځي ګوره چې کله دویم حروف ورسره ولګي نو یو ته ته سه سه کې کې مې مې سوې سوې نه نه راځو نیکسټ پیج ته پیج نمبر 27 ته اوس دلته راځي ګوره دې کې به تاسو ولیکئ دلته موږ سره یو څو ټکي راکړي دي صحیح ده چې د هغې ټکي باندې ځان پوه کړو چې هغه به موږ کوم ځای نه سټارټ کوو او کوم ځای کې به یې واپس ختمو کوم ځای کې به یې لیکو صحیح ده که نه هغې طریقه دغه لیکلو دغه ټکو لیکلو طریقه به یې زده کوو بل دې کې یو ټکی راغلی دی چې یای ملفوظی صحیح ده وہ حروف جو ملفوظ ہو جو زبان سے ادا کیا جائے وہ حروف جو پڑھے جائے هغه حروف چې هغه په زبان سره ادا کړی شي ملفوظ وي هغې ته څه وایي حروفي هغې ته څه وایي ملفوظ جو حرف وہ حرف جو پڑھے جائے چې هغه ویل کېږي مثلا څنګه یعنی یتیم یخ یې سره ویل کېږي نو هغه ملفوظي یا یې ملفوظي هغې ته وایي ټیک شو دلته تاسو دا بیا پړاولی شئ لکه دلته وګورئ هغه الفاظ دي ګوره ملفوظ چې هغه د یې نه شروع کېږي لکه یار یها یخ یتیم وغیره نو دا ملفوظي الفاظ دي یا یې ملفوظي صحیح ده چې هغه الفاظ هغه د یې نه شروع کېږي نو هغې ته به څه وایي یا یې ملفوظي ټیک شو بیا دغه شان دلته دا څیزونه راکړي دي په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ لیکل وکړئ لاندې دا خالي ځایونه دي ګوره دې کې به تاسو کار ولیکئ لکه اوس دلته موږ څه لیکو سین نون جیم عین صحیح ده د دې لیکل به څنګه کوئ تاسو په خپل پریکټس سره دلته کولی شئ لکه دلته اوس موږ څه ولیکو لکه فار ایگزامپل دلته ما ولیکو عین عین به داسې لیکئ صحیح ده دغه شان تاسو به پریکټس کوئ او دا برابر ولیکئ ښه صحیح انداز کې ښه تاسو لیکلی شئ دا عین شو تاسو لیکلی شئ صحیح ده دا ټول به داسې ولیکئ دغه شان دا یې راکړی ګوره ایرو نشان یې راکړی ایرو نشان ته ګورئ چې اول به تاسو څه کوئ داسې به ځئ بیا به داسې راځئ صحیح ده لکه جیم وګورئ اول به داسې لاړ شئ بیا به داسې راځئ صحیح ده که نه جیم داسې به ځئ بیا به داسې راځئ جیم جیم داسې به یې راتاوئ د ایرو ته ګورئ ښه ده لکه دغه طریقه تاسو ته ښایي صحیح ده بیا دلته لیکئ ګوره نون دلته تاسو نون لکه داسې به راځئ دلته به سټاپ کوئ نون خیال هم دی نون داسې به لیکئ ښه نون دا طریقه ده دې نه علاوه سین سین هم دغه شان لیکئ سین 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 نو دا د دې هغه طریقه ده په دې به تاسو خو برابر خپل رف کاپۍ کې پریکټس وکړئ ټیک شو امید لرم تاسو به په دې پوه شوي وئ انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو له کوم سبق نمبر 18 چې دی دا به تاسو له درکوو دې سره زموږ ویډیو سرته رسي موږ له راکړئ اجازت الله حافظ